محترمو دا د صحابي جلیل عتبان بن مالک صاحب کور دی چې بدر احد او خندق کې شرکت کړی او بیا نظر لاړو. رسول پاک ته عرض وکړو چې دته اجازت ورکړي چې خپل کور کې مونځ کوي. خو دا مبارک چې تپوس وکړو چې ته اذان اورې د اوی چې اورم بیا اجازت ورنه کړو. نو دی فرمایي چې ما بني سالم ته جمع ورکولې خو ما او جومات په میانځ کې نلی وه باران کې به بهیده نو جومات ته بتلل ډېر مشکل شو. نو ما رسول پاک مبارک ته عرض وکړو چې تاسو ما کور ته تشریف راوړئ چې دلته یو ځای کې تاسو مونځ وکړئ او هغه زه د مانځه ځای وګرځم. رسول الله مبارک وفرمایل چې زه به راځم. دویمه ورځ دی مبارک صدیق اکبر صاحب سره راغلو، ساختي وخت و، اجازت یې طلب کو، ما اجازت ورکړو. بیا یې وفرمایل یا ناست نه چې کوم ځای غواړئ چې مونځ وکړم. نو ما ورته یو ځای وښودلو چې دلته مونځ وکړې. نو د مبارک ودرېدو، تکبیر یې ووي، صفونه یې جوړ کړو او 2 رکعته یې وکړو. او دا ځای دغه بالکل مسجد جمعه ته مخامخ دی چې اسلام اوله جمعه په دې جومات کې شوې ده.